صاحب کتاب فرمائی ابوابی ثلاثی مجرد اجوفی یایی. اجوفی یایی دی ته وایي چې د عین کلمې په مقابله کې یا واقع وي. نو لومبې د ثلاثي مجرد کم ابواب دي هغه به ذکر کوي او بیا د ثلاثي مزید فيه دلته دا خبره ذکر کړي دا باب اول صرف صغیر ثلاثي مزید فيه نو دا د کاتب غلطی ده دا ثلاثي مجرد دی. نو لومبې باب دی فعل يفعلو لك بيع يبيعو. نو تدې صرف صغیر لومبې ذکر کړي دی باع يبيع بيعا فهو بائع وبيع يباع بيعا فذاك مبيع لم يبيع لم يباع لا يبيع لا يباع لن يبيع لن يباع. الأمر منه بيع لتباع ليبيع ليباع. والنهي عنه لا تبيع لا تباع لا يبيع لا يباع. والظرف منه مبيع مبيعان مبايع مبيع. والآلة الصغرى منه مبيع مبيعان مبايع مبيع. والآلة الوسطى منه مبيعة مبيعتان مبائع مبيعة. والآلة الكبرى منه مبياع مبيعان مبايع مبيع. وأفعل التبذيل المذكر منه أبيع أبيعان أبيعون أبايع أبيع. والمؤنث منه بوعا بوعيان بوعيات بيع بييع. وفعل التعجب منه ما أبيعه وأبيع به وبيع. نو دا لومبې باب دی او تدې صرف صغیر دای ذکر کړی دی. اوس په دې صرف صغیر کې هم قوانین هغه جاری شوي دي نو موږ به ته دغې قوانینو ذکر هم کوو او په دې صیغو کې به هم جاری کوو. نو لومبۍ صیغه ده باع نو تدې اصل دی بیاعه ځکه چې دا اجوفي یایو. نو په دې کې دغه د قال او د باع والا قانون جاری شوی دی یعنی چې کله وو او یا متحرک وي تدې نه په مخ کې حرف باندې فتحه وي نو دغه وو او یا دا به په الف سره بدلو. نو دلته یا متحرک وه تدې نه مخکې په با باندې فتحه ده نو دغه یا مونږ په الف سره بدل کړه نو تدې نه جوړ شو باع. یبیعو دا په اصل کې دی یبویعو یبویعو. نو په دې کې د یبیعو او د تبیعو والا قانون جاری شوی دی. د هغې خلاصه دا ده چې کله یا مضموم وي یا مکسور وي او تدې نه مخکې حرف صحیح ساکن وي نو تدغې یا د حرکت به مونږه د مخکې حرف له ورکو. نو دا په اصل کې وو یا بو یعو نو یا مکسور ده او تدې نه مخکې دا با ساکن دی نو د یا د حرکت دا مونږه بالا ورکو نو مونږ سره جوړ شو یبیعو. باع یبیعو بیعا فهو بائع. نو په دې کې هغه د قائلون قانون جاری شوی دی. د الف نه رستو د الف فاعل نه رستو یا واقع شوی ده نو دغه یا مونږ په حمزه سره بدل کړه نو بائعون ته جوړ شو. بیع په دې کې د قیل والا قانون جاری شوی دی اصل کې دی بویع. نو مونږ په دې کې نقل حرکت وکړو د با د ضمه دام لري کړه او د یا د کسره مو بالا ورکړه نو موږ سره جوړ شو بیع. یباعو په اصل کې دی یوبو یاعو نو دې کې د یباعو تباعو قانون دا جاری شوی دی چې کله په یا باندې فتحه وي تدې نه مخکې حرف هغه حرف صحیح ساکن وي نو دغه یا د فتحه به مونږه د مخکې حرف له ورکو او یا به مونږه په الف سره بدلو نو دغه شانتې مونږ دلته وکړو نو یباعو ته جوړ شو. دا یبیعو تبیعو قانون دا د یقولو تقولو قانون بشانتی دی خو الته د وو خبره وه چې وو مفتوح وي یا مکسور وي او په یبیعو تبیعو کې د یا خبره ده چې یا مفتوح وي یا مکسور یا مضموم وي او یا مکسور وي تدې نه مخکې حرف صحیح ساکن وي. او د یباعو تباعو قانون دا د یقالو تقالو قانون بشانتی دی خو د هغې تعلق
د وو سره او چې کله وو مفتوح وي د هغې نه مخکې حرف ساکن وي او ته دې تعلق د یا سره دی چې کله یا مفتوح وي او ته دې نه مخکې حرف دا ساکن وي. وبيع يباع بيعا فذاك مبيع. نو مبيع دا اسم مفعول دی. ته دې ذکر به مونږه په دې کې چې کم قوانین جاری شوي دي نو هغه چې کله د اسم مفعول صرف کبیر مونږه وایو نو په هغې کې به ذکر کوو. لم يبيع لم يباع. نو دا لم يبيع او لم يباع دا مونږه د مضارع معلوم او د مجهول نه جوړ کړي دي. مضارع معلوم د قانون جاری کېدلو نه وروستو دی یبیعو. نو په دې باندې چې کله مونږ لم داخل کو نو عین لئی جزم ورکو نو د یا او د عین په منځ کې التقا د ساکنین وراله یا م ته حذف کړه نو لم یبیع ته جوړ شو. او لم یباع دا په اصل کې و د قانون جاری کېدلو نه وروستو یباعو. نو چې لم په داخل کو نو عین له جزم ورکو نو د الف او د عین په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو الف هم ته حذف کو لم یباع ته جوړ شو. لا یبیع لا یباع دا هغه د مضارع معلوم او مجهول دی خو صرف لا په داخل شوی دی. لیبیع لیباع نو دلته ول الله نو نصب ورکړی دی. الامر منه بیع نو دا مونږه دو تبیعونه جوړ کړی دی. تا علامت د مضارع لري کو او آخر کې مو عین له جزم ورکو نو د یا او د عین په منځ کې التقا د ساکنین وراله نو یا م حذف کړه نو بیع ته جوړ شو. لتباع دا په اصل کې و تباعو نو د لام امر عین له جزم ورکو بیا الف حذف شو نو لتباع ته جوړ شو. لیبیع لیباع نو یبیع په اصل کې دی یبیعو او یباع په اصل کې دی یباعو نو لام امر ولا جزم ورکو نو په دې معلوم په صيغه کې د یا او د عین په منځ کې التقا د ساکنین وراغله او د مجهول په دې صيغه کې د الف او د عین په منځ کې نو دغه چې کله ته مونږه حذف کړو نو لیبیع او لیباع ته جوړ شو. دغه شانتي والنهي عنه لا تبيع لا تباع لا يبيع لا يباع. د معلوم د کمی صيغه دی لا تبيع او لا يبيع نو په دې کې د یا او د عین په منځ کې التقا د ساکنین وراغله نو یا م ته حذف کړه نو لا تبيع او لا يبيع ته جوړ شو. او کم د مجهول صيغه دی لا تباع او لا يباع په دې کې د الف او د عین په منځ کې التقا د ساکنین وراغله نو الف هم ته حذف کو نو لا تباع او لا يباع ته جوړ شو. والظرف منه مبيع مبيعان مبايع مبيع. نو مبيع او مبيعان دا په اصل کې دی مبيع مبيعان. نو دغه یبيع تبيع قانون د وجنه د یا د کسره مونږه بالا ورکړه نو مبيع مبيعان ته جوړ شو. مبايع په خپل اصل باندې دی او مبيع دا په اصل کې دی مبيع مبيع. لکه مضرب مضربان مضارب مزيرب نو مبيع دی اصل کې دی مبيع د مزيرب پشانتی نو دو یاګانې جمع شوي دي. لومبۍ یا پکې ساکن ده نو په دې کې موږ ادغام وکړو نو مبيع ته جوړ شو. نو په دې کې د ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی. د هغې خلاصه دا ده چې کله دوه یو شانتي حروف په یوه کلمه کې یو ځای جمع شي لومبۍ په هغې کې ساکن وي نو په دغه کې به مونږ ادغام کوو. دغه شانتي دا قانون د اسم علی د صغرا چې کومه د تصغیر صيغه ده د مبيع او دغه شانتي د اسم علی استوا کومه د تصغیر صيغه ده مبيعه او د اسم علی د کبرا کومه د تصغیر صيغه ده مبيع او دغه شانتي د افعل التبذير المذکر کم د تصغیر صيغه ده ابيع. په دې ټولو کې دا قانون دا جاری شوی دی بلکې صرف په دې گردان کې نه بلکې د اجوف یایی د ثلاثي مجرد د سونه گردانونه چې مونږ وایو نو په دې ټولو کې په دې پنځو صيغو کې دغه قانون دا جاری شوی دی. والآلة الصغرى منه مبيع مبيعان مبايع دا درې صيغې په خپل اصل باندې دي. مبيع نو دا په اصل کې دی مبيع مبيع د مزيربون پشان دی نو دا قانون پکې جاری شوی دی. والآلة الوسطى منهم مبيعة مبيعتان مبايع دی دا مبايع دا درې صيغې په خپل اصل باندې دي او مبيعة په اصل کې دی مبيعة
بیا پکې دغه د ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی د یا په یا کې ادغام شوی دی نو مبیعتون ته جوړ شو. والآلة الكبرى منه مبياع مبياعان مبايع د درې صيغې په خپل اصل باندې دي او مبيع په دې کې دغه ادغام المتجانسین قانون جاری شوی دی اصل کې دی مبيع نو د لومبي دوه کوم لومبي یا ساکنه ده نو د هغې ادغام شوی دی په دې دویمه یا کې نو بیا شو نو مبيع. بیا وافعل التبذيل المذكر منه ابيع ابيعان ابيعون ابايع او ابيعون دا ابيع ابيعان ابيعون ابايع دا په خپل اصل باندې دی او ابيعون په اصل کې دی ابيعون دا ازيربون په شانتي ازرب ازربان ازربون ازارب ازيربون ابيعون په دې کې هم دغه قانون دا جاری شوی دی. والمؤنث منه بوع بوعيان بوعيات بويعون او بويعا دا بوع بوعيان بوعيات دا په اصل کې دی بويع بويعيان بويعيات. نو په دې کې د یو سرو والا قانون جاری شوی دی. د یو سرو والا قانون دا مونږ په لومبي ځل باندې وایو د هغې خلاصه دا ده چې کله یا ساکنه وي او ښکاره وي د دې نه په مخکې حرف باندې ضمه وي نو دغه یا په واو سره بدلېږي نو دا په اصل کې بویع بویعیان بویعیات یا ساکن ده د دې نه په مخکې حرف باندې ضمه ده نو مونږ په واو سره بدل کړه نو بوع بوعیان بوعیات دا ته جوړ شو. او بویعون بویع دا په خپل اصل باندې دي. بویع کې د ادغام المتجانسین قانون نه جاری کیږي دا د چې لومبې ساکن چې دوه یو شانتي حروف وي او لومبې پکې ساکن وي نو دلته دویم ساکن دی لومبې نه د ساکن نو دا پکې نه جاری کیږي. وفعل التعجب منه ما ابيعه وابيع به وبيع. دلته بعد فائدې په تور باندې دا خبره مونږه یاد ساتو چې د ثلاثي د اجوف یایي د ثلاثي مجرد سونه گردانونه دي نو د اسم الینا والا تر د اخیره پورې د ټول گردانونه د یو شانتي دي یعنی په یو وزن باندې راځي په هغې باندې حرکات او سکنات یو شانتي وي البته کم الفا حروف دي هغه حروف هغه سره بدلیږي.